ووټ چې دی وی او ټي ای ووټ انګلیش کې یو ټرم دی دا موږ ته په دې خپله ژبه کې ته ورکړه د ګوګل ټرانسلیټر له نو تا ته وایي چې ووټ د هغې مینینګ به راځي معنا رایې نو ووټ ورکول ناجایز دي مطلب رایې ورکول ناجایز دي مولانا صاحب دا ته څه وایي ته ګډوډې نه وایي ته څنګه خبرې کوي چې دا ووټ ناجایز دی رایې ورکول ناجایز دي رای خو سړی ورکوي به ابوبکر ورکړی دا عمر ورکړی دا علي ورکړی دا عثمان ورکړی دا صحابه کرام ورکړی دا رای خو د فرشتو نه الله رب العالمین اخیستې ده که ته ورته نو رای ته په انګلیش کې هم ته رای وې خامخا به ورته ووټ وې یا څه بل څه به ورته وې تجویز به ورته وې اډوایس به ورته وې خو څه به ورته نوم وې که نه نو ولې حرام دی که ته وایې چې په قرآن او حدیث کې راته وښایه نو دا مې درته وښودو چې ان الله سکت عن اشیاء رحمة لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها الله د بعضې څیزونو نه خاموش شوی دی خدا تیر نو بحث پکې مه کوئ دا جایز دی نو ووټ زایم چې ووټ بالکل عمل بالکل د جنت کنجي وایو چې رای دې ورکړله صحیح سړي دې ورکړله جنت ته به ځې د ډېر خلکو مولانا ګورحمان رای ورکړې وه او په اسمبلۍ کې له حرمت رسول قانون پاس کړی و د ډېر خلکو ته به الله تعالی جنت ورکوي داسې جنت به ورکوي که نه زم چا چې مولانا ګورحمان له ووټ ورکړی و او د 1950 په اسمبلۍ کې حضرت مولانا مرحوم پاسېدو او ویل چې ګستاخ رسول واجب القتل دی یره چې نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت پر ورځ باندې مخې له مولانا مرحوم ورشي که نه نبی علیه الصلاة والسلام په تندي باندې نښ کولی چې دا هغه ګوهر رحمان دی چې د پاکستان په اسمبلۍ کې او په قانون ساز اسمبلۍ کې زما د حرمت یو بل پاس کړی یو قانون یې جوړ کړی او چا راوستی او د ډېر خلکو راوستی فاسق هم تا ته خبر وکړي نو د هغې تحقیق کوه زه تپوس کوم ووټ ولې حرام دی که دا بعضې علمای کرام زه والله العظیم که په دې کې زه مبالغه کومه زه ځان پوهه کوم ستاسو نه کوم عالم هم په دې باندې داسې بولډ راځي او دې ته حرام او حلالو څه خبره کوي نو موږ په خیر دی پوهه کوي که موږ په غلطه باندې موږ خو پې ځان پوهه کړی دی خو که څه نوي نکتې موږ به مو واورو چې ووټ ولې حرام دی بل ناشنا خبردار چې ټولو دنیا کې حلال دي خو که چېرته سراج الحق صاحب ویل او چېرته اسلامي خلکو ویل ناجایز دی بیا ووټ چې دی وی او ټي ای ووټ انګلیش کې یو ټرم دی دا موږ ته په دې خپله ژبه کې ته ورکړه د ګوګل ټرانسلیټر له نو تا ته وایي چې ووټ د هغې مینینګ به راځي معنا رایې نو ووټ ورکول ناجایز دي مطلب رایې ورکول ناجایز دي مولانا صاحب دا ته څه وایي ته ګډوډې نه وایي ته څنګه خبرې کوي چې دا ووټ ناجایز دی رایې ورکول ناجایز دي رای خو سړی ورکوي به ابوبکر ورکړی دا عمر ورکړی دا علي ورکړی دا عثمان ورکړی دا صحابه کرام ورکړی دا رای خو د فرشتو نه الله رب العالمین اخیستې ده که ته ورته نو رای ته په انګلیش کې هم ته رای وې خامخا به ورته ووټ وې یا څه بل څه به ورته وې تجویز به ورته وې اډوایس به ورته وې خو څه به ورته نوم وې که نه نو ولې حرام دی که ته وایې چې په قرآن او حدیث کې راته وښایه نو دا مې درته وښودو چې ان الله سکت عن اشیاء رحمة لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها الله د بعضې څیزونو نه خاموش شوی دی خدا تیر نو بحث پکې مه کوئ دا جایز دی نو ووټ زایم چې ووټ بالکل عمل دی قرآن کریم کې راغلی دی من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها چا د چا په باره کې ښه رایې ورکړله ښه سپاره شوی کړو د هغې کې به حصه میلاویږي او که بده رایې ورکړه نو حصه به ورته میلاویږي دا څه شی دی رایې څه دا ووټ نه دی من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها چې چا ښه ووټ ورکړو ښه رایې ورکړله حصه به ورته میلاویږي سپاره شوی وکړو د ووټ په باره کې موږ سفارش کوو که نه موږ د الیکشن کمیشن ته یو سفارش کوو چې دا سړی اهل دی زه ورله رایې ورکومه دا مطلب دی دی د اسلام شی دی د دنیا شی نه دی دویم نمبر خبره ورسره دا مو اوره چې دا رایې ده دا ګواهي ده دا ګواهي ده دا ووټ ګواهي ده په اصل کې چې زه ګواهي کوم چې دا ښه سړی دی البته بعضې خلک دلته کنفیوژن پیدا کوي وای دا څنګه ګواهي ده دا خو د اسلام کې خو د ښځو د سړي ګواهي بدل ده او د دوه ښځو ګواهي د یو سړي برابر ده نو دا خو ښځه او سړی یو شان رایې ورکوي نو ګوره جی زه په دې خبره الحمدلله موږ ځان پوهه کړی دی دا هغه ګواهي نه ده چې څوک په چا باندې دعوه کوي چې دا شی ستا دی یا د بل چا دی دا د رایې ګواهي ده یعنی دا هغه ګواهي ده چې زه د زړه ګواهي کوم چې دا سړی ټیک سړی دی نو په دې کې هم سړی وایي چې شطر او شرط پکې پکار دی یعنی اشهد ان لا اله الا الله ګواهي ده که نه ده زه ګواهي کوم په دې ګواهي دپاره به دوه کسان پکاري که یو کس ګواهي کولی شي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دې څه مطلب دی زه ګواهي کوم الله تعالی یو دی نو ته به څه وایې چې هو ته دویم کس پیدا کړه څه ګواهي وکړي یا ښځه دا ګواهي نشي کولی سړی کولی شي دا اوس داسې ګواهي نه ده چې لکه څنګه سړی غلا وکړي او یا څه مطلب زنا ده او یا لعان دی لهذا په دې خبرو باندې ځان پوهول غواړي چې دا کومې خبرې دي الله رب العالمین خاموش پاتې شوی دی نو داسې په فیسبوک باندې مولوي صاحب کینی او تیزې خبرې کوي نو ګیله ته سړی پیدا کېږي مونږ خو داسې نه وي چې موږ هم بیا رسنې دي ویلي مونږ الحمدلله دا نظامونه سټډي کړي دي کمونیزم دی او که سوشلیزم دی او که کیپیټالیزم دی او که ډیموکراسي ده او که جمهوریت دی او که اسلامي جمهوریت دی او که مغربي دی
شورایت دی او پاپایت دی او تیاکریسی دا وغیره وغیره خدا کتلی دي زمونږ شیخ سی په کتاب لیکلی اسلامي سیاست موږ ازبر په یاد باندې یاد کړی دی داسې په پټو سترګو باندې خو چاته نه وایو دا موږ چې دا فیسبوک ته ناست یو دا لایو ناست یو د دې مطلب دا دی چې موږ خپل افکار خلکو ته ویلی شو موږ په دې کې د چا نه یېرېږو موږ خو دا خبر کولاو کوو دا خو په زرګونو خلک زموږ دا ویډیو ګوري نو په دې باندې خو موږ د چا نه سیریږو نه چا نه به سرټیفیکیټ هم نه الو موږ ووټ ته بالکل د جنت کنجي وایو چې خدای دې ورکړله صحیح سړی دې ورکړله جنت ته به ځې د ډېر خلکو مولا ګورحمال رای ورکړې وه او په اسمبلی کې له حرمت رسول قانون پاس کړی و د ډېر خلکو ته به الله تعالی جنت ورکوي داسې جنت به ورکوي که نه زم چا چې مولانا ګورحمال له ووټ ورکړی و او د 1950 په اسمبلی کې حضرت مولانا مرحوم پاسېدو او ویل چې ګستاخ رسول واجب القتل دی یاره چې نبی علیه صلات وسلام د قیامت پر ورځ باندې مخکې له مولانا مرحوم ورشي که نه نبی علیه صلات وسلام په تندي باندې نه ښکولی چې دا هغه ګوهر رحمان دی چې د پاکستان په اسمبلی کې او په قانون ساز اسمبلی کې زما د حرمت یو بل پاس کړی یو قانون جوړ کړی او چا راوستی و د ډېر خلکو راوستی خلکو له رای ورکړه مردان خلکو رای ورکړی وه سم خیال دی غلام احمد قادیاني لعین ملعون چې هغه د نبوت دعوه کړې وه ټول پاکستان را پاسېدو مولانا یوسف بنور رحمه الله د هغې قیادت کو ټول پاکستان کې اور بلو چې قادیاني کافر دی کافر دی کافر دی کافر دی چا ورته کافر ویلی شو نه شو ورته ویلی یو 4-5 ځوانان رالل په اسمبلی کې په دې وټونو باندې تلي پروفیسر غفور احمد رحمه الله مفتی محمود رحمه الله شاه مندونانی رحمه الله او دی په اسمبلی کې ودرېدل او په بټو صاحب باندې زور راوستو هلته په اسمبلی کې او قادیاني ته غیر مسلم اقلیت وایو دا په ووټ شوی وسي په وي او ټي ای باندې دا کار شوی اته چې د حرام او ناجایز او د دین سره څه کار دی قادیاني د کافر کړی دی نو قادیاني ته قادیاني کفر د اسلام مسله او د کفر مسله وته څه ورته وي حرمت رسول د اسلام مسله او د کفر مسله وته وای ورته دا مسله نه دا لکه می خبرې دي چاره موږ چې پاکستان کې سیاست کوو اسلامي سیاست نو خو کل کر دا خبرې کوو محترم امیر صاحب په پوه شوی د منګ په پوه شو الحمدلله دا څه خبرې نه دي چې موږ په دې نه پوهیږو الله تعالی که قرآن او حدیث کې ووټ نه دی ویلې نو مونځ به کې ویلې چې میم و نون او ز مونځ وکي کنه صلات ویلې نو ته په عربی کې ته جنا مونځ پکې نشته روزه ویلې د قسم ویلې دا اصطلاحات دي اصطلاحاتو کې خو سړی د بحث نشي کولای دا غلطه خبره ده خلکو دماغ نه خرابول پکار دا معنا ده چې الله رب العالمین ګورې خاموش پاتې شوی دی او دا تیر نو فلا تبحثوا عنها لا تسالوا د دې نه بحث مکوئ بحث ته وایي چې طائر او مرغۍ په مخو کې وهي په ځمکه کې مطلب دا دی چې په دې پسې فلا تنقبوا عنها بل دعوها دې کې سورې مه جوړوئ پرېږدئ چې الله تعالی خاموش شوی دی لہذا ستن وهل جایز دي اپریشن کول جایز دي په جهاز کې تلل جایز دي په گاډي کې تلل جایز دي لاوډ سپیکر باندې مونځ کول جایز دي تقریر کول پې جایز دي درس پې جایز دی په فیسبوک باندې رای ورتل جایز دي یوټیوب له ویډیو ورکول جایز دي دا د دین اسباب دي که نه د دې نه خلکو له فایده ورکول پکار چې خلک دې نه فایده